الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی محبوبه څوک چې د چا خواله ځینو یو ډالۍ او یو تحفه وله وړي ته د دنیا نه رالې بره ماله اسمانونو ته راوختې ماله دې څه تحفه څه ډالۍ راوړې ده تا ماله څه راوړي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته سر به سجود شو سجده یې وکړله او شروع شو وی التحیة لله والصلوات والطیبات التحیة لله الله دا ډالۍ مې درله راوړې ده زما د ژبې چې څومره عبادت دی زما او زما د امت هغه ستا دپاره دی الله التحیة لله زما په ژبه باندې ثنا صفت په صرف ستا کېږي زما د ژبې عبادت الله تعالی لره دی والصلوات الله زما د بدن او زما د امت د بدن عبادت تعالی لره دی والصلوات والطیبات الله زما او زما د امت مالی عبادت تعالی لره دی الله دا تحفه او ډالۍ مې درله راوړي چې دینه بله غوره ډالۍ او تحفه شته نه الله التحیة لله الله د ژبې عبادت تعالی لره دی والصلوات د بدن عبادت تعالی لره دی والطیبات د مال عبادت مې الله تعالی لره دی نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علیک سلام دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورحمت الله زما رحمتونه دی پتا باندې وبرکاته زما برکتونه دی پتا باندې الله تبارک وتعالی په سلام ورواچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو چې الله خو په ما باندې سلام واچو ما څه خیر علی وي نو زما امت خو پاتې شو بیا نو نبی علیہ السلام ډایرکټ وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله په ما دې سلام وي والله زما امته وعلى عباد الله الصالحین فغی دې د الله تبارک وتعالی سوي سلامونه وي ګوره تاسې پیغمبر چې په هیڅ حالت کې موږ نه هیر کړي په هیڅ حالت کې موږ نه هیر کړي د الله سره په ملاقات کې موږ نه هیر کړي چې الله په هغه باندې سلام ورواچو نبی علیہ السلام الله زما په امت باندې سلام زما په امت باندې سلام بیا ورته الله تبارک وتعالی د خپل طرف نه درې تحفې او درې ډالۍ ورکړې یو د پنځو منځونو تحفه او ډالۍ ورکړه دویم د سورې بقرې چې کوم آخري آیتونه دي کوم دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او لا یکلف الله نفسا الا وسعها د آخري دوه آیتونه چې کوم دي د سورې بقرې دا تحفه نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړه مطلب دا دی چې د الله پاک پیغمبره خپل امت ته ووایي چې زما نه دعاګانې غواړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت الله په موږ باندې هغه بوجونه مږ ده چې کوم په تېرو امتونو دي ایښي وو مونږ هغه نشو برداشت کولی الله هغه ګناهونه په مونږ باندې مږ ده لکه یو سړي نه به ګناه وشو چې سار به راپاسېدو په ور به یې لیکلي شوي پلان کې ګناه کړې ده په ور به ورته دا لیکلی شوي چې دې سړي دا ګناه کړې ده الله دې زمونږ پردي وساتي مونږ نه څومره ګناهونه کېږي نو که دا مونږ ته په هر سهار په ور لیکلی کېدی مونږ به د سترګو د لګېدلو په دې دنیا کې دارنګې یو ځای به پلیت شو کپړه کې هغه به هله پاکېده چې هغه ځای دې کټ کړی وي په اوبو باندې هغه نه پاکېدله مانځل خپل عبادت له به خاص کر خپل عبادت خانې ته ځي دلته خو چې د مونځ ټایم شو په پټي کې په پوله ودرېږم دې مونځ کېږي نو ډېر کارونه درانه په هغې امت باندې الله دې امت ته معاف کړي دي نو دا دعاګانې زما نه غواړئ نو یو د پنځو منځونو تحفه دویم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دغه د سورې بقرې آخري دوه آیتونه دا ورته میلو شو او دریم ورته دا ډالۍ میلاو شه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء د الله پاک پیغمبره چې یو سړي زما سره شرک وکړو هغه نه بخم نور مرتکب د ګناه کبیرې ته به هم بخښنه کوم دا دریمه ډالۍ میلاو شوه چې که یو سړي ګناه کبیره کړې غټ ګناه کړې هغه هم همیشه دپاره په جهنم کې نه ساتم جنت ته به یې لیږم چې ایمان یې راوړی وي نو دا درې خبرې نبي علیه صلات وسلام ته په تحفه کې میلاو شي دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیه صلات وسلام ته میلاو شو نو چې د الله تبارک وتعالی نه واپسې کې راته نو په موسی علیه په ابراهیم علیه صلات وسلام راتېر شو ابراهیم علیه صلات وسلام ورته کش کوش اونکو خبره ورسره ونه کړله چې موسی علیه صلات وسلام راغی نو موسی علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې د الله د طرف نه دې څه راوړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما وروره مال 50 منځونه په تحفه کې 50 منځونه په تحفه کې راکړو موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالی ته چې کمی درته کی ځکه ما په بنی اسرائیل ډیره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی موسی علیه السلام له بنی اسرائیل زړه پوخ کړی و که نه ما ښه تجربه کړې بیا نشي کولی 50 منځونه زیات دي لاړ شه ووایه الله ته چې درته کم کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ نو 15 ورته الله معاف کړو زه 15 څلوېښت شو
چې بیا راغی موسی علیه السلام لره موسی علیه السلام